السلام علیکم. زه ډاکټر مصباح ډي ام اس ایډمن تحصیل هډ کوارټر هسپتال شفقت نه تاسو ته مخاطب یم. نن چې څنګه تاسو ته پته ده موږ په سوشل میډیا کمپاین باندې یو څو ورځې مخکې موږ کمپاین چلولی و. نن دلته په ټیچکي شفقت کې د الشفا ټرسټ آی هاسپټل د هغوی د وساطت سره دلته کې فری آی کیمپ لګېدلی دی. په دې کې د اوسه پورې چې کوم دی فری آی کیمپ کې د 590 600 پورې مریضان چې کوم دي د هغوی معاینه شوې ده. په دې کې د سترګو چې کومې مختلف قسمه بیمارۍ دي د هغې چیک اپ هم کیږي، هغوی ته فری ګلاسز هم ملاویږي، ورسره فری میډیکیشنز هم کیږي. دې سره څه مریضان داسې وو چې هغوی اپریشن غوښته، نو د دوی یو بل آی کیمپ هم دی په 8 او په 9 اکتوبر باندې په 400 کې په وومن اینډ چلډرن هسپتال په رزړو کې. نو هلته کې کوم مریضان نن داسې راغلي چې د هغوی د لینز یا د بل څه د هغوی اپریشن ضرورت وي، نو هغوی هلته کې ریفر کړي دي. په 8 9 تاریخ باندې به هغه پیشنټ هلته کې ځي او د هغوی به سرجیکل انټرونشنز کیږي انشاءالله. په ستمبر میاشت کې چې کوم دی زمونږ شفقت هسپتال ته چې کوم دی میکسیمم پورې 1500 پورې پیشنټ راغلي وو چې د هغوی د مختلف قسمه د سترګو بیماری وي. نن سبا د اشوبچشم هم سیوا دی. بیا موږ ډیچو صاحب کنټیکټ کړی و. ډیچو صاحب چې کوم دی دوی د اداره چې کوم دی کنټیکټ کړی وه. په 400 کې دوی 15 شپږ کیمپ ارینج کړي دي. دې کې درې څلور کیمپ وشو، یو سبا دی یو پکې بل سبا دی. بیا په 8 9 تاریخ باندې چې کوم دی په رزړو هسپتال کې د دوی سرجیکل کیمپ دی. نو که کوم مریضان داسې چې د هغوی اپریشن ضرورت وي نو هغوی به هلته کې فری آف کاسټ اپریشن کیږي د سترګو. د دې نه علاوه دوی سره به موږ په کنټیکټ کې وو که آینده موږ باندې څه داسې صوابه یا بل څه راشي نو دوی به آینده موږ له نور کیمپونه دلته کې په ډسټرکټ 400 کې ارینج کوي. د فری کیمپ دپاره خو موږ دا وایو چې کوم ځای کې هم فری کیمپ کیږي نو زموږ چې څومره هم د تحصیل شفقت ده چې څومره هم آبادي ده او هغې کې څه داسې پیشنټس وي چې هغوی نشي افورډ کولی نو د هغوی دپاره زموږ دا یو دغه دی چې هغوی د دې فری کیمپ نه پیدا اخیستلی شي. فری چیک اپ، فری میډیسن، فری ګلاسز او ورسره که داسې د هغوی دپاره اپریشن وي نو هغه هم فری آف کاسټ کیږي.